بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ د BSN 6 سیمستر سبجیکټ بایوسټاټسټکس یونټ نمبر 14 کوم چې د بایوسټاټسټکس سیکنډ لاست یونټ دی کای سکویر ټیسټ فار انډیپندنس دا سٹارټ کوو. کای سکویر ټیسټ کله موږ استعمالولی شو دا څه ته وایي؟ کای سکویر ټیسټ په موږ هله استعمالوو چې کله زموږ سره دوه کیټاګاریکل ویریبل وي. کیټاګاریکل مطلب نامینل، چې دوه نامینل ویریبل وي او په هغې کې موږ اسوسییشن ګورو نو موږ به کای سکویر ټیسټ چې دی هغه اپلای کوو. څنګه ویریبل وي؟ مطلب موږ له یې راکړی لنګ کینسر. د لنګ کینسر موږ پیشنټ واخیستل چې لنګ کینسر پکې چاته شتي جو یس چاته نشتي جو نو. صحیح ده. د دې سر بل ویریبل موږ واخیستو سموکینګ، کوم چې دی کازیټیو فیکټر دی. سموکینګ څوک کوي جو یس چې څوک نه کوي جو نو. صحیح ده. نو یو ویریبل موږ سموکینګ واخیستو، یو لنګ کینسر. د دې دواړو موږ اسوسییشن ګورو، دې ته موږ کای سکویر ټیسټ وایو، مخې ته به وایو. اوس کای سکویر ټیسټ زموږ سره دوه قسمه دی، یو کای سکویر ټیسټ فار انډیپندنس کوم چې زموږ په کورس کې دی، بل دی کای سکویر ټیسټ فار هوموجینیټي. په انډیپندنس کې به موږ د یو پاپولیشن نه یو سیمپل کلیکټ کوو، لکه لنګ کینسر شو، لنګ کینسر والا پیشنټ موږ واخیستل، دا موږ یو سیمپل کلیکټ کوو. صحیح ده. بیا په هوموجینیټي کې به موږ د یو پاپولیشن نه مور دین ون سیمپل چې دی هغه کلیکټ کوو، ډیفرنٹ سیمپل به کلیکټ کوو. لکه لنګ کینسر موږ کلیکټ کوو، هایپرټنشن پیشنټ موږ کلیکټ کړل او ډایبټیز والا موږ کلیکټ کړل. نو دا زموږ سره څه شو؟ کای سکویر ټیسټ فار هوموجینیټي. خو دلته کې به موږ کای سکویر ټیسټ فار انډیپندنس وایو. په دې باندې اگزامپل کوو، بیا سلایډ ته راځو. صحیح ده چې ستاسو کانسپټ په دې باندې کلیر شي. when we use the chi-square test chi-square test چې دا موږ کله استعمالولی شو؟ when there is two categorical nominal variable we use the chi-square test. چې کله زموږ سره دوه کیټاګاریکل کیټیګریز راکړي، لکه برین انجری شوه. صحیح ده، دا یو کیټیګري شوه. دا برین انجری د څه د وجې نه راغلي؟ د اکسیډنټ د وجې نه، دا بله کیټیګري شوه. نو چې کله دوه کیټاګاریکل ویریبل وي، کیټاګاریکل مطلب نامینل ویریبل وي، نو موږ به کای سکویر ټیسټ چې دی هغه اپلای کوو. د هغې فارموله څه ده؟ د هغې فارموله ده ایکس سکویر از ایکول ټو سمیشن او ماینس ای هول سکویر ډیوایډ بای ای. دا فارموله یې ځان سره یاد ساتئ چې د کای سکویر ټیسټ لپاره به موږ دا فارموله اپلای کوو. او دلته کې ایکس سکویر دی که نه، نو موږ به په دې کای سکویر ټیسټ کې ایکس سکویر ټیبل استعمالو. لکه څنګه چې مخکې موږ زد ټیبل استعمالو، ټي ټیبل یو استعمالو، دغه شان دلته کې په کای سکویر ټیسټ کې زموږ سره ایکس سکویر دی، نو موږ به ایکس ټیبل استعمالو. صحیح ده. او او ماینس ای هول سکویر، دا او چې دی دا پکې زموږ سره ابزرو فریکوینسي ده. موږ به اوس وایو چې ابزرو فریکوینسي څه ته وایي، ایکسپیکټډ فریکوینسي څه ته وایي، او دا ای زموږ سره ایکسپیکټډ فریکوینسي ده، او سمیشن مطلب سم. صحیح ده. اوس په دې فارموله باندې چې موږ کله کلکولیشن وکړو، صحیح ده، په دې کې ویلیوګانې پوټ کړئ، کلکولیشن یې وکړو، نو دا به زموږ سره ایکس سکویر کلکولیټډ ویلیو راشي، لکه څنګه چې موږ مخکې یونټو کې کول. صحیح ده. ایکس سکویر کلکولیټډ راشي، بیا به موږ ایکس سکویر ټیبولیټډ ویلیو چې دی هغه معلومو، هغه به بیا په ایکس سکویر ټیبل کې ګورو. صحیح ده. نو ایکس سکویر کلکولیټډ ویلیو به سیوای د ایکس سکویر ټیبولیټډ نه. مونږ ویلو چې مونږ کله نارمل کرب چې دی هغه ډرا کو کنه، نو څه به کوو؟ اول به ټیبولیټډ لګو کنه، وروسته به کلکولیټډ لګو. نو که فرض که ټیبولیټډ دلته وه او کلکولیټډ ته سیوا وه، نو سو وی ریجیکټ د نل هایپاتیسیس، په ریجیکشن ریجن کې راغی کنه. او دا ځان سره یاد ساتئ چې کای سکویر ټیسټ په همیشه پازیټیو سایډ دی، نیګیټیو سایډ ته به نه وي. لکه نارمل کرب به مونږ ډرا کوو کنه، د هغې به پازیټیو سایډ دی. دا زموږ سره نارمل کرب دی که نه، نو کای سکویر ټیسټ په همیشه د دې سایډ نه پازیټیو سایډ دی. دې نیګیټیو سایډ سره به زموږ کار نه وي، موږ به د دیز نه دې خوا دا ایریا اخلو. صحیح ده. نل هایپاتیسیس څه وایي؟ چې د ټو ویریبل آر انډیپندنٹ. موږ چې کوم دوه ویریبل اخیستي دي هغه به صحیح انډیپندنٹ وي، یا به صحیح د یو بل سره به اسوسییشن نه وي. دا نل هایپاتیسیس موږ ته دا خبره کوي. او موږ به څه وایو په الټرنیټ کې؟ په الټرنیټ کې به موږ د دې خلاف خبره کوو چې دا دوه ویریبل نه دي. دوه ویریبل موږ لنګ کینسر اخیستی او یو ویریبل، او یو سیګرټ سموکینګ اخیستی و. نو لنګ کینسر او سیګرټ سموکینګ چې دی دا د دې دواړو د یو بل سره
اسوسییشن شتي په یو بل ډیپندنت دي. نو په الټرنیټ هایپوتھیسس کې موږ وایو چې د ټو ویریبل ار ډیپندنت یا د ټو ویریبل ار اسوسییټډ. chi square test will always positive one tail upper tail. دا خبره موږ وکړه چې دا به همیشه پازیټیو وي one tail by upper tail by. ها بیا موږ وی چې په دې فارموله باندې به موږ کله کیلکولیشن وکړو دا به زموږ سره x square calculated value راشي مطلب chi square calculated چې chi square tabulated معلومو نو په x square table کې هم زموږ سره ډیګري اف فریډم ورکړی سایت ته کم کالم چې ده کنه په هغه کې به ډیګري اف فریډم ورکړی. نو د chi square د پاره چې موږ ډیګري اف فریډم معلومو موست امپورټنت چې کله موږ د chi square د پاره ډیګري اف فریډم معلومو نو موږ به د ټوټل روګانی نه دي د کوم ټیبل چې ده په دې کې موستلی موږ 2/2 ټیبل استعمالو. اوس موږ دا ټیبل ووایو کنه تاسو کانسپټ به کلیر شي. نو موږ به ټوټل روګان نه 1 ماینس کو او د ټوټل کالمون نه به 1 ماینس کو او دا دوه به ملټیپلای کو زموږ سره ډیګري اف فریډم راوځي د chi square. دا زموږ سره ټیبل دی. سپوز موږ دلته کې ډیزیز واغستو چیسټ انفیکشن صحیح ده. چیسټ انفیکشن موږ واغستو دلته پازیټیو دی دلته نیگیټیو دی. چیسټ انفیکشن چاته شوی دی چاته نه دی شوی. دلته کې موږ واغستو کازز دا چیسټ انفیکشن د څه د وجې شوی د سموکینګ د وجې نه. سموکینګ یس نو دی سموکینګ کوو دی نه کوو صحیح ده. لپاسه ډیزیز دی او دا یاد ساتئ په دې دا کوم ټیبل چې د دې ټیبل ته موږ کنټینجنسي ټیبل وایو صحیح ده. کنټینجنسي ټیبل دا یوزولی 2/2 مطلب دوه روګانی او دوه کالمونه صحیح ده. دا A B C D چې ده دا سدي د سیلونه دي دې ته موږ سیلونه وایو. په دې کې د خپل فریکوئنسي ده لکه دلته کې دا چیسټ انفیکشن ډیزیز ده دلته پازیټیو ده دې ته ډیزیز تی او سموکینګ کازیټیو فیکټر څه ده سموکینګ دی کوو یس ډیزیز ورته هم شتي سموکینګ هم کوو دا څو کس دي دا 60 کسان دي. دلته کې ډیزیز ورته نشتی خو سموکینګ کوو دا څو کس دي دا 40 کسان دي. بیا دلته ډیزیز پازیټیو دا ډیزیز شتي او سموکینګ نه کوو دا څو کس دي دا 30 کسان دي. دلته کې وس ډیزیز چې دا نیگیټیو دا نشتی ورته او سموکینګ هم نه کوي دا څو کسان دي دا 70 کسان دي. نو دغه شانته دوه روګانې او دوه کالمونه وي د دې موږ کنټینجنسي ټیبل وایو. او په دې لپاسه باندې چې کوم ویریبل یا به زموږ سره صحیح هغه به ډیپندنت لکه چیسټ انفیکشن دی لپاسه کنه. نو چیسټ انفیکشن چې دا هغه ډیپند دی په چا باندې ډیپند دی په سموکینګ باندې. دا سموکینګ څه دی دا انډیپندنت ویریبل دی په دې سایډ چې کوم ویریبل هغه به انډیپندنت ډیزیز څه دی دا ډیپند دی په دې سموکینګ باندې ډیپند دی. نو دا زموږ سره کنټینجنسي ټیبل دی موږ وایو چې دا 2/2 عموما صحیح ده یوزولی دا 3/2 هم کېدای شي 4/4 هم کېدای شي ضروري نه ده چې دا به 2/2 صحیح ده. زموږ سره په سلایډ کې چې کم دی هغه زموږ سره په هغې کې روګانې او کلمونه سیوا دي ځکه موږ دا 2/2 کوو چې د دې کیلکولیشن ایزی دی. په اپیډیمیالوجي کې کم سکرینینګ یونټ چې دی په هغې کې هم زموږ سره دا کنټینجنسي ټیبل دی او دغه شانتې د دې د کیلکولیشن او رو ون ټوټل او دا به اوس موږ کوو چې دلته دا تاسو زده کوو هلته کې به تاسو ته ایزي صحیح ده. اوس دا زموږ سره رو دی صحیح ده دې ته موږ وایو دا A B C D دا زموږ سره سیلونه دي صحیح ده دې ته موږ سیلز وایو. اوس په A کې زموږ سره 60 فریکوئنسي ده دا ابزرو فریکوئنسي دی دا 60 40 30 70 دا ابزرو فریکوئنسي ده او دا فریکوئنسي به یو پیر راغلی په هر سیل کې دا یو پیر راغلی ده صحیح ده دوه پیرې به نه راغلی. اوس موږ دا جمع کوو د دې رو دا چې موږ جمع کوو نو دا زموږ سره 60 او 40 دا څه شو 100 شو. نو دا رو 1 دی کنه دا اولنې رو دی کنه نو دا رو 1 ټوټل راغی زموږ سره رو 1 ټوټل څو راغی 100 راغی. بیا رو 2 جمع کوو 30 او 70 دا 100 شو نو رو 2 ټوټل زموږ سره راغی دا 100 راغی. اوس موږ کالم 1 ټوټل معلومو دا کالم دی کنه نو 60 او 30 90 دا کالم 1 ټوټل راغی صحیح ده. بیا 40 او 70 110 راغی دا کالم 2 ټوټل راغی صحیح ده. اوس دا کالم 1 ټوټل او کالم 2 ټوټل دا دواړه په جمع کو صحیح ده او رو 1 ټوټل او رو 2 ټوټل دا دواړه جمع کو نو د دین براشي ګرینډ ټوټل او دا یاد ساتئ چې دا ګرینډ ټوټل نه ده دا د کالم 1 او کالم 2
او رو 1 او رو 2 د دې دواړو به برابري. لکه رو 1 او رو 2 مونږ جمع کړو، د دې څه راځي 100 او 100 دین راځي 200 ته راځي. صحیح ده، دا ګرینډ ټوټل لاغه. دغه شان کالم 1 او کالم 2 مونږ جمع کو 90 او 110 د دې نام 200 راځي. نو ګرینډ ټوټل به همیشه زموږ سره سیم راځي. که سیم نه راځي نو زموږ کیلکولیشن چې ده هغه به غلطي، زموږ ټیبل چې ده هغه به غلطي. صحیح ده. A B C D ته مونږ وی چې دا سیلز دي او دا مونږ د رو 1 ټوټل او رو 2 ټوټل او دا مونږ د څه د پاره کو ګرینډ ټوټل دا مونږ د فارمولو ته پیټ کو. صحیح ده. دا به اوس مونږ د کیلکولیشن کو. A B C D مونږ د ته وی چې دا سیلز دي. په A کې څه فریکوئنسي ده 60 40 30 70 دا زم سره ابزرو فریکوئنسي ده. دا 60 30 40 70 دا زم سره ابزرو فریکوئنسي ده. سیلونه مونږ ولیکل A B C D. صحیح ده. ابزرو فریکوئنسي مونږ ولیکل. اوس په مونږ ایکسپیکټډ فریکوئنسي معلومو. که مونږ د هر سیل ایکسپیکټډ فریکوئنسي معلومو نو مونږ به څه کوو رو 1 ټوټل رو 1 نو سوري دا خو مونږ د دې A نمبر سیل چې دا هغه معلومو ځکه رو 1 ټوټل وایو. که مونږ د هر یو سیل معلومو د هغې دپاره نارمل فارموله څه ده چې رو ټوټل ملټیپلای بای کالم ټوټل ډیوایډ بای ګرینډ ټوټل. رو ټوټل ملټیپلای بای کالم ټوټل ډیوایډ بای ګرینډ ټوټل دا د هر سیل لپاره ده. خو اوس مونږ د اولنی سیل معلومو. د دې اولنی سیل مونږ ایکسپیکټډ فریکوئنسي معلومو. چې ایکسپیکټډ فریکوئنسي معلومو نو مونږ به څه کوو دا اولنی سیل دی کنه اولنی رو دی نو رو 1 ټوټل دا یو بالو ملټیپلای بای کالم 1 ټوټل. صحیح ده. دا یو بالو ډیوایډ بای ګرینډ ټوټل. چې د A معلومو رو 1 ملټیپلای بای کالم 1 ډیوایډ بای ګرینډ ټوټل. دلته کې رو 1 ملټیپلای بای کالم 1 ډیوایډ بای ګرینډ ټوټل. نو د دې A سیل چې دی زموږ سره به ایکسپیکټډ فریکوئنسي راوځي. اوس موږ د B ایکسپیکټډ فریکوئنسي معلومو. نو B هم زموږ سره په رو 1 کې دی کنه نو رو 1 ټوټل صحیح ده ملټیپلای بای کالم 2 ټوټل. په کالم 2 کې دی کنه B رو 1 ټوټل ملټیپلای بای کالم 2 ټوټل ډیوایډ بای ګرینډ ټوټل. هغه فارموله ده سیم فارموله ده. B په رو 1 کې دی نو ځکه موږ رو 1 ټوټل اخلو او په کالم 2 کې دی کنه نو کالم 2 یې وسره واغستو ډیوایډ بای ګرینډ ټوټل. نو دا به د B ایکسپیکټډ فریکوئنسي راوځي. که اوس مونږ د C ایکسپیکټډ فریکوئنسي راوباسو نو چې د C راوباسو C په څه کې دی په دویم رو کې دی کنه نو رو 2 ټوټل دویم رو دی ځکه رو 2 ټوټل به واخلو ملټیپلای بای په کم کالم کې دی کالم 1 ټوټل ډیوایډ بای ګرینډ ټوټل. د C ایکسپیکټډ فریکوئنسي به راوځي. چې د D راوباسو نو D په څه کې دی په رو 2 کې خو دی نو رو 2 ټوټل او په کالم 2 کې دی ملټیپلای بای کالم 2 ټوټل ډیوایډ بای ګرینډ ټوټل. نو دا به د D ایکسپیکټډ فریکوئنسي راوځي. دې فارمولو ته چې تاسو ګورئ په دې کې به کنفیوز کېږئ. دا هم دغه فارموله ده چې فرض کړه د C معلومو نو په رو 2 کې دی ټیبل ته چې ګورئ بیا ایزي دی. صحیح ده. د C معلومو ایکسپیکټډ فریکوئنسي نو C په رو 2 کې دی کنه رو 2 ټوټل صحیح ده. په کم رو کې د هغې رو ټوټل باخلو او په کم کالم کې د هغې کالم ټوټل باخلو او په ګرینډ ټوټل به ډیوایډ کوو. دا اوس C په څه کې دی رو 2 کې دی کنه رو 2 ټوټل موږ واغستو ملټیپلای بای په کالم 1 کې دی نو کالم 1 ټوټل یو واغستو ډیوایډ بای ګرینډ ټوټل. نو دا زموږ سره ایکسپیکټډ فریکوئنسي راووته. صحیح ده. په دغه طریقه موږ د ایکسپیکټډ فریکوئنسي راوویسته دا کیلکولیشن موږ وکړو. نو د A زموږ سره ایکسپیکټډ فریکوئنسي رااله 45 د B رااله 55 د C رااله 45 او د D رااله 55. اوس زموږ ته په فارموله کې وایي چې O ماینس E صحیح ده د ابزرو فریکوئنسي نه ایکسپیکټډ ماینس کا. نو ابزرو فریکوئنسي زموږ سره د A سوه 60 وه. صحیح ده. دلته کې چې د A سوه 60 وه ایکسپیکټډ سره راغلی د A 45 نو د ابزرو فریکوئنسي نه مونږه ایکسپیکټډ چې دی هغه ماینس کړه د A 60 وه ابزرو به 45 راغلی وه نو 15 چې دی هغه زموږ سره O ماینس E راغی د A. دغه شان د B د ابزرو فریکوئنسي نه مونږه ایکسپیکټډ فریکوئنسي چې دی هغه ماینس کړه زموږ سره راغی هغه O ماینس E راغی. د C او د D د ټولو سیلونو چې دی مونږه د ابزرو فریکوئنسي نه ایکسپیکټډ ماینس کړه O ماینس E هول سکویر. صحیح ده. نو O ماینس E هم موږ راوویستو 15 د ټول نه راغلل
د ابزرو فریکوینسي چې کومې وي کوم چې په ټیبل کې وي د هغې نه ایکسپیکټډ فریکوینسي د هر سیل ماینس کړئ صحیح ده. نو د هغې نه دا 15 راغی د ټول نه. نو بیا مونږه د دې 15 چې دی د هر یو هول سکویر واغستو ځکه او ماینس ای هول سکویر دی د هغې نه 225 دا راغلو صحیح ده. بیا فارموله کې دی او ماینس ای هول سکویر ډیوایډ بای ای. او ماینس ای هول سکویر خو مونږ راوویستو هغه ټول 225 رالو. دا مونږ په ای ډیوایډ کوو په ایکسپیکټډ فریکوینسي د هر سیل د دې سیل اولنی سیل ایکسپیکټډ فریکوینسي سوه 45 راغلی وه، د دویم 55، د دریم 45، د څلورم 55. دا مونږ په دې ډیوایډ کړو نو او ماینس ای هول سکویر ډیوایډ بای ای دا به زموږ سره راشي 5 4.09 5 4.09. اوس په کوېسچن کې څه دی چې او ماینس ای هول سکویر ډیوایډ بای ای د دې هول سمیشن واخله ټول جمع کا. نو او ماینس ای هول سکویر ډیوایډ بای ای خو موږ راوویستو هغه زموږ سره دا راغی دا ټوټل جمع کو نو دا به زموږ سره سمیشن او ماینس ای هول سکویر ډیوایډ بای ای راشي دا 18.18 راغی. نو 18.18 زموږ سره د دې فارمولې مطابق د ایکس سکویر کیلکولیټډ ویلیو رااله. کیلکولیشن موږ وکړو د ایکس سکویر کیلکولیټډ ویلیو رااله. اوس په موږ ټیبولیټډ ویلیو معلومو صحیح ده. او ټیبولیټډ ویلیو چې موږ معلومو نو موږ ووی چې په ایکس سکویر ټیبل کې به ګورو. ایکس سکویر ټیبل کې زموږ سره ډیګري اف فریډم ده نو د کای سکویر موږ مخکې هم ووی چې ډیګري اف فریډم موږ معلومو نو څو روګانې چې دي ټوټل روګانې ماینس 1 ټوټل کالمونه ماینس 1 او دواړه ملټیپلای. دا مونږ 2 بای 2 ټیبل وکړو 2 بای 2 ټیبل وکړو دوه روګانې وي او دوه کالمونه وو. دې اوس مونږ ډیګري اف فریډم راوباسو روګانې ټوټل روګانې څه 2 ماینس 1 صحیح ده ملټیپلای بای ټوټل کالمونه څه 2 ماینس 1 صحیح ده. نو دا د دې نه 1 راغی د دې نه 1 راغی نو 1 زموږ سره ډیګري اف فریډم راغی 1 زموږ سره ډیګري اف فریډم راغی که الفا یې موږ له راکړي جوخه ځکه په ایکس سکویر ټیبل کې الفا هم ده صحیح ده. الفا کې به ګورو د الفا لاندې به ګورو او د ډیګري اف فریډم ته مخامخ چې څه ویلیو رااله هغه زموږ سره ایکس سکویر ټیبولیټډ ویلیو ده. نو الفا که یې نه راکړي 0.05 به موږ اخلو نو په ایکس سکویر ټیبل کې 0.05 نه لاندې صحیح ده او دا به 2 ټیل نه دا به همیشه 1 ټیلی کای سکویر به همیشه 1 ټیلی نو په 1 ټیل کې به 0.05 نه لاندې ګورو او ډیګري اف فریډم 1 راغله نو 1 ته مخامخ پرس کا ویلیو زموږ سره راغله 3.841 دا زموږ سره د ایکس سکویر ټیبولیټډ ویلیو رااله چې ایکس سکویر ټیبولیټډ ویلیو راغله کنه څنګه چې مونږه په نارمل ډیسټریبیوشن یا په زد ټیسټ کې په ټي ټیسټ کې کوو بیا به مونږ نارمل کرب ډرا کو دلته کې اول به مونږ ټیبولیټډ ولګوله بیا به مونږ کتل چې دا کیلکولیټډ چې دا ټیبولیټډ نخکته ده کبره ده کبره وا جو مونږه نل هایپوتیسس ریجیکټ کو او کخکته وا نو مونږ سکو وی فیل ټو ریجیکټ نل هایپوتیسس او نل هایپوتیسس کې مونږ ته سویلو چې د دوانه کم کیټاګوریکل ویریبل چې دی پاغي کې اسوسییشن نشتی. نل هایپوتیسس مونږ ته سویلو نل هایپوتیسس کې مونږ ته ویلو چې د ټو ویریبل ار انډیپندنت یا د ټو ویریبل ار ناٹ اسوسییټډ کوم پرس کا ریجیکټ کو د مطلب دا دی چې دوه ویریبل سدي په یو بل ډیپند دي او د دوه اسوسییشن شتي په کای سکویر ټیسټ کې مونږه سیمپل دا معلومو. بیا مونږه کنکلوژن کو صحیح ده چې ټیبولیټډ ویلیو مونږ معلومه کړه کیلکولیټډ مونږ په فارموله معلومه کړه نو کنکلوژن وکاو چې وی ریجیکټ نل هایپوتیسس in favor of alternate hypothesis so there is sufficient proof that the two variable are dependent یا associated. مونږ ریجیکټ کړه کیلکولیټډ ویلیو سره راغلی و 18.18 راغلی و کنه 18.18 راغلی و ټیبولیټډ سره راغلی 3.84 نو 3 نه خو کیلکولیټډ سیوا ده کنه ټیبولیټډ به مونږ اول لګو چې اول لګو ټیبولیټډ همیشه اول لګي کنه که په ټي ټیسټ کې که په زد ټیسټ کې کای سکویر ټیسټ ټیبولیټډ به اول لګو نو چې ټیبولیټډ مونږ اول ولګوله هغه زموږ سره 3.84 ده او کیلکولیټډ 18 ده د نړۍ سیوا ده نو په ریجیکشن ایریا کې راغی کنه نو سو وی ریجیکټ نل هایپوتیسس. سلایډ ترازو سلایډ دا مونږ وی چې کای سکویر دوه قسم دي صحیح ده
دلته کې ټیبل ورکړی چې what information you get from this table. دې ټیبل نه څه انفارمیشن اخلي. دا ټیبل مونږ ووی چې دې ته کنټینجنسي ټیبل وای. دلته کې برین انجری ورکړي صحیح ده. او دلته چې کوم ویریبل مونږ وی چې دا به ډیپندنت او دلته چې کوم هغه به انډیپندنت. روډ اکسیډنټ ورکړه، برین انجری ورکړي. برین انجری یس نو دې ته شوی دې ته نه ده شوی صحیح ده. روډ اکسیډنټ دی هلمټ چې ده د روډ اکسیډنټ په ټایم کې استعمال کړی یس دی نه ده استعمال کړی نو. دا زموږ سره سیلونه دي A B C D صحیح ده. او دا د هغې ابزرو فریکوینسي ده. 5 ته 995 ده، 25 ته 975 ده صحیح ده. دا زموږ سره فریکوینسي ده. مونږه بیا رو 1 ټوټل د هغې فارمولې دپاره کوو کلکولیشن دپاره. رو 1 ټوټل، رو 2 ټوټل، C1 ټوټل، C2 ټوټل او ګرینډ ټوټل صحیح ده. اوس دلته زموږ نه کوېسچن یې کړی what are the variable in the tables. په ټیبل کې ویریبل کم یو دی. نو برین انجری یو ویریبل دی او روډ اکسیډنټ یو ویریبل دی صحیح ده. what type of variable they are صحیح ده. نو دا زموږ سره څه دی؟ دوه کیټګریز دي. نو کیټاګوریکل ویریبلز دي، نامینل ویریبلز دي. which test Z test, T test, ANOVA would be appropriate to see if there is significant association. چې موږ د دوه ویریبل په منځ کې اسوسییشن ګورو نو موږ به کوم ټیسټ استعمالو؟ Z به استعمالو، که T ټیسټ به استعمالو، که ANOVA به استعمالو. نو په دې کې به یو هم نه استعمالو، کای سکویر ټیسټ به استعمالو. موږ الریډي وکړو چې کای سکویر ټیسټ کې موږ د دوه ویریبل اسوسییشن ګورو چې د دوه ویریبل اسوسییشن شته که نشته. Chi-square test it is used to determine whether there is a significant association between the two categorical variable from a single population. Single population د هغې نه موږ دوه سیمپلز چې دي هغه دوه categorical variable راواغستل او د هغې دواړو association ګورو صحیح ده. نو دلته کې ځکه موږ وایو چې Chi-square test به استعمالو. Objectives ورکړي چې categorical data څه ته وایي، continuous data په هغې کې difference صحیح ده. assumption of chi-square distribution assumption به کو صحیح ده. فارموله به بیا استعمالو. correctly interpret and use in the term chi-square test for independence مونږ الریډي وکړو. contingency table څه ته وایي دا مونږ ووایو صحیح ده. degree of freedom د دې څه دی؟ row total -1 multiply by column total -1. degree of freedom به مونږ د chi-square داسې معلومو صحیح ده. 2 multiply by 2 and row multiply by column table. Calculate expected number of cell of the contingency table. Expected frequency مونږه معلومه کړه چې expected frequency به مونږه د دې observed frequency به expected څنګه معلومو صحیح ده. چې د A expected frequency معلومو نو دا په اولنی رو کې د رو 1 ټوټل صحیح ده او column 1 ټوټل دا به ملټیپلای کو او په ګرینډ ټوټل به ډیوایډ کو. دا موږ سره به ایکسپیکټډ فریکوینسي راشي. دا موږ ووی په ډیټیل سره صحیح ده. کیلکولیټ chi-square test statistic and its appropriate degree of freedom. Refer the chi-square table to obtain the p value to make a conclusion. صحیح ده. موږ به څه کوو؟ degree of freedom که calculated value موږ معلومه کړه، test statistics یې وکړو صحیح ده. د chi-square فارموله اپلای کړه او کم ویلیوز چې دی هغه یې پوټ کړئ، کلکولیشن یې وکړو. ایکس سکویر کلکولیټډ ویلیو موږ معلومه کړه. بیا به موږ ټیبولیټډ معلومو د هغې دپاره به ډیګري اف فریډم معلومو صحیح ده. چې ډیګري اف فریډم موږ معلوم کړو او موږ له الفا راکړي که نه یې راکړي موږ به 0.05 اخلو. په ایکس سکویر ټیبل کې به موږ ډیګري اف فریډم ته مخامخ او د الفا نه لاندې یو ویلیو راواخلو چې څه ویلیو هغه زموږ سره ایکس سکویر ټیبولیټډ ویلیو راله. ایکس سکویر ټیبولیټډ به اول ولګو چې کلکولیټډ د دې نه سیوا وه نو موږ کنکلوژن وکړو چې وی ریجیکټ د نل هایپوتیسز. کنټینیوس کیټاګوریکل ډیټا د هغې به موږ کنټینیوس ډیټا انالیسیس کوو او کیټاګوریکل ډیټا انالیسیس. کیټاګوریکل ویریبلز ټیک ان ویلیو دیټ آر نیم. کیټاګوریکل ویریبل به زموږ سره صحیح نیمز به وي صحیح ده. کلر لکه کلر اف بالي ورکړی ریډ دی، ګرین دی، بلو دا زموږ سره کیټګریز دي که نه. اردینل ویریبل خو نه دي که نه، په اډر کې خو نه دي، کیټګریز دي. دغه شان بریډ اف ډاګ د سپو نسل صحیح ده. کولی دی، شیپرډ دی، ټیریر دی صحیح ده. کوانټیټیټیو ویریبل ار نیومیریکل. کوانټیټیټیو ویریبل صحیح نیومیریکل په نمبر کې صحیح ده. they represent a measurable quantity. کوانټیټیټیو څه دی؟ په نمبر کې دی نو میجر کېږي که نه. فار ایگزامپل د نمبر اف پیپل ان د سټي، یو سټي ته په دې کې څومره کسان دي دا کوانټیټیټیو ویریبل دی.
Chi square distribution properties. What's the chi square distribution properties دي دا باید ساتي. صحیح ده most important. The mean of the distribution is equal to the number of degree of freedom. چې څومره degree of freedom راغی سپوز دلته کې مونږه په دې chi square کې سالو په دې کې مونږه د دې مین نه دې خوا اخلو. صحیح ده یو سایډ اخلو دا نه ده دې سایډ سره زمونږ کار نشته دا نه اخلو مونږ دا سایډ اخلو مونږ وی چې کای سکوير به همیشه ون ټیل اپر ټیل نو مونږ دا سایډ اخلو نو چې څومره ډیګري اف فریډم وا صحیح ده دومره به د دې مین به د ډیګري اف فریډم برابرۍ مین دلته کې مین مونږ سې چې مین به په سنټر کې خو دلته به مین په سنټر کې نه ځکه دا سایډ وسره نشتی چې دا نشتی چې څومره ډیګري اف فریډم سیوا کېده دومره به مین چې ده مین په هر ځای کې راتلی شي په دې سکیم راتلی شي په دې سکیم راتلی شي خو چې څومره ډیګري اف فریډم سیوا کېده دومره به دا نارمل کرب ته جوړیږي صحیح ده نارملی ډسټریبیوشن چې هغې طرف ته به ځي The variance is equal to 2 times the number of degree of freedom او بله خبره د دې variance د chi square test variance چې دی هغه به چې degree of freedom پرس کا موږ له په کوېسچن کې راکړی چې degree of freedom زموږ سره څه ده 4 ده نو د chi square variance په څه شي degree of freedom 4 ده نو د chi square variance په څه شي نو variance چې دی دا به د degree of freedom ډبل وي degree of freedom 4 ده نو chi square variance په 8 شي صحیح ده دا خبره باید ساتئ کوېسچن په دې باندې راتلی شي چې chi square زموږ سره degree of freedom دومره ده نو variance په څومره شي نو variance په همیشه د degree of freedom ډبل وي As the degree of freedom increase the chi square curve approach a normal distribution مونږ وی چې degree of freedom سیوا کیږي نو chi square چې دی هغه به approach کوي کم طرف ته normal distribution طرف ته بزي صحیح ده mean will not always be at the center او mean چې دی هغه په سنټر کې نشي راتلی دلته هم راتلی شي دلته هم راتلی شي ځکه چې دا one side دی one tail خبره چې دی هغه روانه ده دلته کې دا ورکړی دی دا one tail چې دی هغه راغستی دی صحیح ده چې څومره دلته کې degree of freedom کم دی صحیح ده نو نارملی ډسټریبیوټډ نه ښکاري چې ډیګري اف فریډم 10 ته رسېدلی سیوا شی نو دا چې دی نارمل کرب په شان ښکاري صحیح ده حالانکې دا ون سایډ دی association between two categorical variable was association مونږ ګورو که نه په chi square کې commonly used approach chi square مونږ وایو چې دوه قسمه دي یو ټیسټ پر انډیپینډنس کم چې مونږ وکړو او یو ټیسټ پر هوموجینټي دا زموږ په کورس کې نشتی هوموجینټي کې زموږ سره د یو پاپولیشن نه مونږ ډیفرنٹ سیمپل چې دی هغه کلیکټ کوو chi square test پر انډیپندنس کې مونږ څه کوو د دوو کیټاګوریکل ویریبل ریلیشنشپ چې دی هغه ګورو وس اسوسییشن څه ته وایي اسوسییشن دې ته وایي که نه که دوه ویریبل یو مونږ چینج کوو نو د بل ویلیو ورسره چینج کیږي نو مونږ به وایو چې د دې دواړو په منځ کې اسوسییشن شتي خو که اسوسییشن نه وي نو که یو ویریبل مونږ چینج کوو نو په بل باندې به څه فرق نه پرې باسي بل به نه چینج کیږي نو مونږ به وایو چې نو اسوسییشن ایگزیسټ between two variable صحیح ده example یې ورکړی ده example of relationship between qualitative variable دوه qualitative variable دي د هغې څه ده relationship یې ورکړی لکه qualitative variable زموږ سره ordinal هم کېدای شي په order کې په nominal په categories کې هم راتلی شي نو دا example ورکړی دا categories دي are males are more likely smoker than females وایي میل چې دی هغه زیات سموکینګ کوي په نسبت د فیمیل نو دلته کې جینډر دی جینډر یې ورکړی میل فیمیل دا یو ویریبل شو سموکر څه دی دا کاز دی صحیح ده یس نو سموکینګ کوي یا نه کوي دا بل ویریبل شو نو دا څه شو نامینل ویریبل کوالټیټیو نامینل اوس سموکینګ او د لنګ کینسر ریلیشن ګوري نو سموکینګ زموږ سره یو ویریبل دی او لنګ کینسر زموږ سره بل ویریبل دی دغه شان د پیرنټ ایجوکیشن د چلډرن ایجوکیشن دا زموږ سره دوه ویریبل دي اوس د کولیسټرول لیول او ټرایګلایسیراید لیول صحیح ده فرست ایئر نرسنګ سټوډنټس دي په هغو کې د کولیسټرول لیول او ټرایګلایسیراید لیول دا زموږ سره دوه ویریبل دي د دې دواړو ویریبل به موږ په chi square ټیسټ کې اسوسییشن ګورو دا هغه کنټینجنسي ټیبل یې ورکړی موږ الریډي وکړو چې برین انجری ده روډ اکسیډنټ دی برین انجری شوي ده یس نه ده شوي نو صحیح ده هیلمټ استعمال کړی یس نه ده استعمال کړی نو صحیح ده دا هغه اے بي سی ډي سیلز چې دی هغه یې ورکړي
Contingency table, the table which classify category of qualitative variable. موږ ته categories چې دغه classification کوي. صحیح ده. The number of individual or atom assigned to each category is called the frequency. دې ته موږ frequency وایو. کم number of individual یا atom چې په یو category کې دي دې ته موږ frequency او observed frequency ورته وایو. Each subject can be center once. او هر یو frequency چې دا به یو فیر راغلی دا خبره موږ کړی و. صحیح ده. What information does contingency table reveal? When we consider two categorical variable at a time, then an observation will belong to particular category of variable 1 as well as a particular category of variable 2. This type of table is referred to the contingency table. چې یو variable د بل سره relationship مطلب یو change کیږي را change کیږي بل وسر change کیږي را change کیږي دې ته موږ contingency table وایو. صحیح ده. We usually inquire whether the observed frequency over the category of first variable depend on the or contingent on the frequency over the category of second variable. یو category چې دا هغه بسې depend به په بل category باندې او دا بسې عموما به دا 2/2 وي. contingency table دوه روګانی به او دوه کالمونه به. صحیح ده. خو ضروري نه ده دا 3/3 هم راتلی شي. اوس دا خبره یاد ساتئ چې کله موږ د دې observed frequency چې د expected frequency معلومه کړه او که expected frequency د دې پرس راغله پایو. صحیح ده. د دې پایو موږ expected frequency معلومه کړه هغه هم زموږ سره پایپ راغله یا د پایپ نه کم رااله نو بیا به موږ کای سکویر ټیسټ نه اپلای کوو بیا به موږ پیشر ایگزیکټ ټیسټ چې دا اپلای کوو دا یو به اپلای کوو. صحیح ده. پیشر ایگزیکټ ټیسټ په اپلای کوو چې کله زموږ سره پرس کده د موږ د دې بی نمبر سیل چې د موږ ایکسپیکټډ فریکوئنسي معلومو کدا پایو رااله یا د پایو نه کم رااله نو بیا به موږ فیشر ایگزیکټس اپلای کوو. صحیح ده. او چې د پایو نه سیوا رااله نو موږ بیا کای سکویر ټیسټ چې دا اپلای کوو. ام سی کیوز د پریاد ساتي چې فیشر ایگزیکټ ټیسټ چې دا به کله اپلای کوو. صحیح ده. دا بیا هغه فارموله ده او هغه سیم پروسیجر ده خو دلته کې دی رو او کالم چې دا هغه سیوار اغستی نو دی وجنه پدې کې به کنفیوز کېږي نو. صحیح ده. مونږ چې کوم اگزامپل وکړو پاغه باندې پریکټس وکړي هغه وکړي. صحیح ده. دا هغه دغه په شانتي کړي دي خو په دې کې زموږ سره کم روګانې او کالمونه چې دا هغه سیوا دي دی وجنه تاسو په دې کې کنفیوز کېږي. نو دا زموږ سره وو د بایوسټیټسټکس یونټ نمبر 14 کای سکویر ټیسټ. که څوک نه پوهیدلی د چا څه کوېسچن نو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تاسو ته به ریسپانس میلاویږي. صحیح ده. او بل مونږه زموږ په دې چینل باندې مونږه 15 یونټ هم اپلوډ کړی دی د بایوسټیټسټکس کم لاست یونټ چې دی هغه مونږه اگزامپل کړی دی خو هغه یونټ چې دی هغه لینتي دی فارمولې لږه لینتي ده د هغې وجې نه مونږه سلایډ چې دی هغه نه دی ډسکس کړي جسټ اگزامپل یو کړی دی. د هغې اگزامپل نه کانسپټ چې دی هغه خپل کلیر کوي چې تاسو ته هغه مونږ چې کوم اگزامپل کړی هغه درته یادي. صحیح ده. چې اس اس ډبلیو څه ته وایي اس اس بي څه ته وایي ام اس ډبلیو څه ته وایي ام اس بي څه ته وایي د هغې نه ام سی کیوز راځي نور کوېسچن چې دی هغه نه راځي ځکه که د 15 یونټ نه یو اگزامپل هم راشي په پیپر کې نو هغه په پوره د پیپر چې څومره ټایم دی په هغې کې نه کور کېږي د هغې نه به اگزامپل نه راځي کوېسچن به نه راځي خو صرف چې تاسو ته فارموله یادوي. صحیح ده. که بیا هم د چا څه کوېسچن نو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. تھینک یو ویری مچ. الله حافظ.